فإذا صار نور جلال الله فإذا صار نور جلال الله بصرا له رعى القريب والبعيد. امام فخر الدین رازی رحمه الله تفسیر کبیر سن متوفات 606 ہجری اغا سورۃ کاف د آیات کریمه لاندې لیکي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا بآياتنا عجبا فإذا صار نور جلال الله بصرا له چې د الله نور هغه د چا سترګو ته ورسي نور القریب والبعید دې په نږدې مینه او دې په لرې مینه او فإذا صار نور جلال الله يدا له او چې کله د الله جل جلاله نور د انسان لاس ته ورسیږي نو قدر على التصرف في الصعب والسهل والقريب والبعيد نو دا انسان بیا په درون باندې او په سپک باندې هم د قادرای په دې په تصرف باندې د قادر شي دې بیا په نږدې او په لرې په هر څه باندې قادر شي او فإذا صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد کله چې د الله جل جلاله نور د انسان وګورو ته ورسي نو دې په لرې مو اوري او دې په نږدې مو اوري لرې مو اوري نږدې مو اوري عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه په منبر باندې راځي مسجد نبوي کې تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمه الله ومناقب عمر فصل فی کراماته صفحه نمبر 99 او ازالت الخفاء هغه کوم دا واقع موجود ده چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کنز العمال امام بهقی دلائل النبوت امام طبرانی موجب کبیر سن متوفات 360 ہجری د ټول کتابونو کې دا واقع موجود ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په باندې د جمعې ورځ ده او د منبر د جمعې د خطاب په دوران کې आवाज وکړو اچانک وای یا ساریت الجبل الجبل یا ساریت الجبل الجبل دا الفاظ یاد آئے خطبه په دوران کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ته تپوس کی قربان ساریه خو نشته عمر فاروق سے فرمایي ساریه رضی الله عنه په عراق کې د تعاون په مقام کې د کفارو سره په جنگ باندې دي مخامخ جنگيږي او د کفارو یو بل لشکر په دې غره باندې روان دي هغه طرف ته د ساریه رضی الله عنه داغه وته څه توجه نشته دی ما د دې سره आवाज کو په یقین باندې چې دا आवाज باغ اورېدلې چې یا ساریه الجبل الجبل اے ساریه غره طرف ته سیګه غره طرف ته متوجه شي سبحان الله چې کله د ساریه رضی الله تعالی عنہ لشکر نه یو کس راغی چا دې تاسو کو چې دا واقع څنګه وایي او همون باندې یو لشکر د شاته طرف روانو زمون توجه نه و اچانک د عمر فاروق سے आवाज راغی او ته چې یا ساریه الجبل الجبل نو موږ غره طرف ته متوجه شو کافرانو موږ شکست سبحان الله اذا صار نور جلال الله بصرا له رعى القريب والبعيد دې بیا نږدې